نو فرشتو مخ کې پدې مخ د ځمکه پیریان لیدي پیریان الله مخ کې پیدا کړي پیریانو یو بل سره قتل و قتال کول یو بل به وجل او پدې ځمکه کې فساد کاو نو فرشتو دغه ته وکتل چې دا خلیفه په ځمکه کې پیدا کې اب هم لکه د پیریانو غوندې وي دی به هم په ځمکه کې فساد کوي او قتل و قتال به کوي نو فرشتو الله ته وی الله په ځمکه کې نور مخلوق مه پیدا کوه زمون خدا رای ده ځکه مونږ د پیریانو حالت په ځمکه کې لیدلی دی دی به هم یو بل سره قتل و قتال او جګړې کوي او فساد به کوي الله ته به خفه بیا د فرشتو د الله په خفګانو الله بیا به ته خفه او که عبادت له پیدا کې نحن نسبح بکم بحمدک ونقدس لک خدای مونږ ته عبادت کوي کنه بل چاته ساجد الله وی انی اعلم ما لا تعلمون مال چې کومه پوهه شته نو هغه پوهه ستاسو نشته یو خلیفه پیدا کوم شیطان دا خبرې واورېدې هم پې پیش ځکه دې بره په فرشتو کې اوسېده دومره عبادت دی شیطان کړی و چې د هغه خپل عبادت په ذریعه اسمان ته رسېدلی او د فرشتو په ډله کې والته اوسېده رب العالمین د آدم علیه السلام د جوړولو دپاره د ځمکې نه خاوره خټه راغونډه کړه او هغه خوره په جنت کې یو ځای کې د هغې نه د آدم علیه السلام یو تابوت جوړ کړ لاروح یې پکې نو اچولې نو فرشتې به هم پې ګرځېدې چې د نه به خلیفه د الله جوړېږي او شیطان به هم پې ګرځېده چې د نه به خلیفه جوړېږي شیطان چې راغی دې له ټینګړی ورکړه دې خېټې له چې ورې کړه ټنګ ټنګ یې کول یاره وی شی نقصاني دی ښه ځکه کوم شی چې ټنګ ټنګ کوي ډري دا خراب شي وي کومه اونه چې ټنګ ټنګ کوي دننه ډډه یې هغه خرابوي او کوم لرګی چې ټنګ ټنګ نه کوي دننه ډډه نه هغه ډېر قیمتي وي نو چې دا خېټې له یې ټینګړی ورکړه او ډډوالی ته معلوم کړو چې دا خو ټنګ ټنګ کوي دننه ډډ دی ویشي کې نقصانات ډېر دي دا اقتې وخت نه راده پله کې ګورې حسد د حضرت آدم علیه السلام سره پروت عبادت بره زه کوم په اسمانونو کې او خلیفه الله بل جوړی پیریان شته زما بچی او زما اولاد پکار دی چې ما ته حکم وکړي چې دا خلیفهګان شي نو بل به خلیفه پیدا کوي بغض حسد واغشت کله چې حضرت آدم علیه السلام کې الله روح واچو او انسان یې ته جوړ کو نو الله حکم وکړ دې ټولو ته دیم پکې موجود و خو فرشتې زیاتې وې او دې پکې کم و اسجدو لآدم ځکه نه د آدم ته سجده وکړې فسجدو الا ابلیس ټولو فرشتو سجده وکړه سره د دې چې فرشتو دا مشوره ورکړې وه چې مې پیدا کوه هغې شیطان نه مشوره نه وغوښتې شیطان ته نو ویل چې آدم پیدا کوم شیطان دا نو ویل چې مې پیدا کوه او فرشتو دا ویل چې الله مې پیدا کوه نو پکار دی چې بغض کوه حسد کوه چې فرشتو کړی چې الله مونږ خو درته وی مې پیدا کوه نو تا ولې پیدا کړه الله مونږ خو وی چې خلیفه ته ضرورت نشته تا ولې دی جوړ کړه یاره مونږ ورته سجده نه کوو نه فرشتو دا ونه وی بس یو خپله مشوره د خپلې پوهې متعلق الله له ورکړه او بیا د الله د فیصلې مطابق د الله فیصلې ته سر ښکته کړ الله ته وی چې سجده ورته وکړه ودرېږه سجده ورته کوو حضرت آدم علیه السلام ته ټولو فرشتو سجده وکړه ابلیس ونه کړه چې فرشتو سر اوچت که ویې کتل چې دې سپېره خو ونه کړه نو هغې دویمه د شکریې د وجې نه وکړه شکر دی الله چې مونږ داسې سپېره نه یو لکه دا سپېره چې الله دې تپوس کوي ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی ما په خپل قدرت او په خپلو لاسونو یو انسان پیدا که یو خلیفه تا ولې ورته سجده ونه کړه څه چل دی زما اډر درته ما پیدا کړی دی دا خو زما حکم منلو وی خلقتنی من نار و خلقته من طین
زما شان زه دومره راکوټې نیم چې زه ترې سجدې کو زه خو ډېر اوچت شویم د اور نه پیدا یم رڼا کوي رڼا لمبه کوي اور اوچت بره خیجي خټې نه دی پیدا دی تک توره خټه سخا بدبویه خلک پې پلیتي ګندګي او خپېږ دی نو ما له څه مناسب دی چې زه درته سجده وکړم فرشتو دا ونه چې موږ د نور نه پیدا یو د اور څه شی دی نور رڼا ده رڼا اور څه شی ګوره حسد یې وکړه د آدم علیه السلام سره چې تا د خلافت دا لوی منصب دله ولې ورکې ما له ولې نه راکې زه له ده نه مخکې پیدا یم دې زما نه وروستو پیدا شو ما عبادت کړی دی دې بلاکۍ زه د اوره پیدا یم دې د خټې نه پیدا او زما بلا بچی دی په مخ د ځمکه نو ما له ولې خلافت نه راکې چې دله ورکې دا حسد د وجې څونه ګناهونه پیدا شو یو یې کبر وکړو حسد سره کبر لازمي دیم د الله سره مقابله وکړه د الله حکم یې ونه منه او دریم الله سره په مقابله کې پرېواز الله ورته وي ښه دی ونه کړ وي ښه مې کړي دي ګورو به ګوره الله ته یې بډې ووالې ګورو به دې به ته خلیفه کې او د بچي به په دنیا کې پیدا کېږي یا هر ځای کې چې پیدا کېږي زه پوه شه او د دې بچو سره پوه شه دله به د هر طرف نه په د حمله کوم د مخې نه به یم پې کوم د شا نه به یم پې کوم د ښي طرف نه د ګس طرف نه د بره طرف نه او چې الله ستا کوم د ده نه امیدونه دي یو به نه پوره کېږي او خدای سره مقابله شه حسد دونه خطرناکه ګناه ده نو په اسمان کې لومبې حسد دا چا وکړه دا شیطان وکړه ابلیس په ځمکه کې بیا لومبې حسد چا وکړه د آدم علیه السلام زوی قابیل دا بقیده وه چې د آدم علیه السلام بیبي و حضرت حوا علیه السلام د هغې نه به دوه بچي برخ پیدا کېدل یو به هلک و یو به جینۍ و یو غلطه خبره مشهوره ده وی سار به هم بچي کېدل او مازدیګر به هم کېدل دا دروغ دی دا غلطه خبره ده لکه سین کې عام د انسان په نهه میاشتې کې یا څه کم زیات اولاد کېږي دقسې بچي به پیدا کېدل خو الله به زر زر لویول نو کم الک سره چې به کومه جینۍ پیدا شوه هغې سره به د هغه نکاح منه وه او بل کال نه چې به کوم الک او جینۍ پیدا شو د هغې به هم یو بل سره نکاح منه وه د یو کال الک له به د بل کال د هغه بل برغونې خور په نکاح کړه او د هغه بل برغونې خور به د دې مخکني برغونې رور سره په نکاح کړه اتفاق دا چې قابیل سره کومه خور پیدا شوه خشته و ښکلې او حابیل سره چې کومه خور پیدا شوه اخشته نه و ښکلې نه و حضرت آدم علیه السلام د الله د فیصلې مطابق او د شریعت د قانون مطابق دواړه زامن کېنول قابیل ته یې وی د حابیل برغونې خور به تا ته په نکاح کم او حابیل ته یې چې د قابیل برغونې خور به تا ته په نکاح کم قابیل د اوچت شوی دا ولې دا چېرته کېږي زما خور ما سره چې پیدا ده ښکلې ده هغه ما له مناسب ده ځکه زما برغونې پیدا ده او حابیل پیش او خپله خور یې پیشه زه خپله خور دله نه ورکوم دې کو ما ولې اوچتی مشر زیم مخکنی قابیل پیدا مشر زیم اور زما ښکلې ده او دا ته دله ورکې دا نه منم ګوره حسد یې وکړه د حابیل سره حسد وکړه چې دې به څنګه زما خور په نکاح اخلي نو څومره ګناهونو کې مبتلا شو یو ګناه پیدا شو چې د آدم علیه السلام پلار یې دی هغه سره یې ډغره وواله دویم د خدای پاک حکم یې ونه منه الله سره یې ډغره وواله او دریم څه کوي شیطان راغی وسوسه یې ورته واچوله وی هر کله چې ستا دا خور به هغه ته په نکاح کېږي ځکه دا قانون دی وی څه وکم وی دا رور دې مړ که لار به درته خالي شي آدم علیه السلام دواړو ته بچې یو چل درته ښیم قرباني وکړې چې د چا قرباني قبوله شو او په حق یې ځکه زما خبره خو منې نه هغه زمانه کې به د خیرات د قبلېدو دا طریقه وه چې د بر نه به اور راکوش و هغه شی به وسوځو نو چې د چا خیرات به قبول و اور به سوځاو
او چې د چا اور به خیرات اونسود او دا به د نه قبلېدو نښه وی قربانیو کې نو دې قابل به پرتی کرل زمیدارو او حابیل به ګډان او چیلې ساتلې حابیل نو حابیل لار یو خشته ښکلې ګډې راوست او هغه د الله په نوم ذبح کړ او په یو غر د پاسې هغه غوښه کېښونه او قابل کې هغه فطرت پروتو دشمنی حسد د خپل پلار خبره هم نه منله هغه سسخا غنم منم غله راواغېسته او دا د خدای په نوم خیرات په یو غر یې کېښوده اور راغې د حابیل هغه ګډې وسوځاو او د قابل هغه غله هغه سخا قبوله نه شوه آدم علیه السلام ورته ولیکم وګوره وي د هغه قرباني قبوله شوه ستا قبوله نه شوه په حقه دی او ته په ناجیز نور هم حسد زیات شو چې ښه د هغه قرباني قبلیږي او زما نه قبلیږي نه منم د پلار را فیصله حضرت آدم علیه السلام حج لاله او قابل را لګي شو شیطان ورته وسوسه واچولوي دا ارور د ملکه لار به درته کولوش او که دا ارور د جمدي وي نو ګورې ستا دا خور هغه له خامخا ورکوي بس اوچس شي او کاڼې راواغېسته او دې حابیل ته وایي د دې فیصلې نه صبرېږي او که نه صبرېږي مړ دې کو او دا خو د ما د پلار وینا ده د ما پلار پیغمبر دی او دا د خدای وینا ده وی وجنم دی وی که ته مې وجنې ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله زه د الله نه یریږم که ته مې وجنې مړ مې که خو زه لاس در باندې نه پورته کړم قابل لګې شو حابل یې مړ کړ حضرت آدم علیه السلام راغلی دی حج له بیت الله له چې واپس ځي علماء لیکلی دي نو بعضې څیزونه بدل بدل دي په بعضې اونو کې میوه نشته په بعضو اونو کې غنې او ازغي پیدا شوي دي بعضې څیزونه ورته بعضو کې میوه شته خو چې راشقي ترخه ده الله داسې شوي دا خو دا ځینې میوه ترخه شوې ده او ځینې میوه خوږه ده بعضې بوټو کې میوه نشته بعضو کې ازغي او غنې پیدا دي حضرت جبرائیل علیه السلام والا راغی وی دا انقلاب په دې مخ د ځمکه ولې راغلی دی وی دا ستا یو زوی قابل لګي شوی دی هغه بل یې وجلی الله پې دومره خفه شوی د زرګونو لکونو کرولونو اربونو بوټو نه میوه ختمه کړه او د ډېرو اونو میوې ترخه کړه او په ډېرو بوټو کې غټ غټ ازغي را پیدا کړه دا د حسد وجه ده حسد د وجې نه بغض پیدا شو او بیا د بغض چې کله پیدا شو د حسد د وجې نه بغض پیدا شو د پلار خبره ونه منله د الله خبره ونه منله او بیا د حسد د وجې نه یې رور مړ کړ او دنیا کې څومره لوی انقلاب راغی رور چې مړ کړ اوس شیطان خو سړي ته د شیطانۍ چل ښي د روغې چل خو ته نه ښي اوس به دې رور سره څه کو په اوږه به یې ګرځو کله به یې یو خوړه او کله به یې بل خوړه دې سره څه وکړم دا لومبې قتل و چې په مخ د ځمکه موجود شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لومبې د قتل د مسلمان بنیاد قابل کې خود نو تر قیامت پورې چې څومره خلق قتلونه کوي د قاتل چې څومره ګناه کېږي د دې ټولو برابر ګناه به د قابل هم کېږي حسد دونه خطرناک شی بیا یو کارغه راغی بل کارغه یې مړ کړ الله ورته چل ښه نو بیا چې راکم کارغه لګي شو بل یې مړ کړ نو هغه په ځمکه کې لتې ووالې ووالې ځان له کنده او کنستا نو په مخو کې هغه مړ کارغه راوسته نو په هغې خوره کې واچو او خاورې پې د پاسه واچولې یې اوهو دومره مې چغې والې او دومره مې رور مړ کړ او طاقت مې دومره نشته چې د کارغه نه مې هم عقل کمزورې دی هغې له د خښولو چل ورته و ما له د خښولو چل نه راته نو کنځیو کې کنستل او حابل یې پکې واچي دا د حسد وجه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د کافرو پسې دشمني کول منوره کې غټ کافر و عبدالله ابن ابی هغې دشمن
دا حسد د وجنه منافق و منافق په خولې به باقاعده کلمه وي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بالکل په خولې به کلمه موز به هم کو جمعات کې د نبی علیہ السلام سره او دا هغه په حکم به جهاد ځم ته جهاد څومره ګران کار دی لیکن د حضور پاک سره حسد و حسد دا هغې حسد د وجې منافق یو ځل حضور پاک دی او صحابي تپوس کو په مدینه شریفه کې دا لومبۍ زمانه وه چې په لاره ځي نو ګډ وډ خلک ناست دي پکې مسلمانان هم ناست دي او پکې مشرکان هم ناست دي یهودیان هم پکې ناست دي او دا عبدالله ابن ابی د منافقانو سردار دی هم پکې ناست دی خو دې وخت کې لا ده دا نفاق نو اختیار کړی لا دغه وخت کې کافر و پیغمبر علیه السلام چې په لاره ته نو په یو څاروي باندې سور و د هغه څاروي دوړې اوچتې دی د پوزه پټه کړه داسې او نبي علیه السلام ته په سپک نظر وکتل ای سړیه وایي په موږ دوړې مه رالوځوه او ستا د دې څاروي دا بوی په موږ ښه نه لګي هلته کې دا څاروی دی خوا بوځه ورغ حسد یو حسد حضور پاک مبارک زر د څاروي نه کوشو ورغې سلام یې واچ د قرآن شریف یو څو آیتونه یې ورته وویل او دې ټولو خلکو له اسلام دعوت ورکړه چې تاسو مسلمانان شئ عبدالله ابن ابی ورته څه وایي یاره وایي که دا خبرې دی دا قصې پسې دي رښتیا که نه نو خپل کور کې خلکو ته کوه مونږ له څه لپاره مازغه پې خرابې مونږ په دې مه تنګوه خپل کور کې کښېنه چې هلته څوک دري دا قصې پسې ورته کوه داسې په سپک الفاظ یې یو صحابي ناسته وي د الله رسوله مونږ ته دلته وایه مونږ پې خوشحالېږو بعضې کافرانو وی نه مونږ پې خفه کېږو نه بیا وی جګړه جوړه شو پیغمبر علیه السلام هغه جګړه ختمه چې لاړ د هغه صحابي تپوس ته الانصارو د یو قوم مشر چې څنګه ورغې نبي علیه السلام هغه ته ګیله وکړه یاره وی عبدالله ابن ابی خو نن زما ډېر سپکاوی وکړ په لاره تلم نو مې ما ته سپک وکتل او زما څاروي دوړې وکړې نو هغې ته هم په سپکه وکتل او بیا ما دعوت ورکړه نو مې راته ډېرې سپکې ووې صحابي ورته څه وایي وی د الله رسوله مه خفه کېږه وی ستا د راتلو نه لږه موده مخکې د دې ټولې مدینې او ګردونوا خلکو دا فیصله کړې وه چې دا عبدالله ابن ابی خپل مشر جوړی دی بادشاه کو د دې خپل علاقې او د مشرۍ تاج پټکې یې ورته په سر و دا پټکې د مشرۍ نښه ده دته یې د مشرۍ پټکې په سر و په ته چې رالې مشري لاغه برباده شوه خلک ټول تا پسې شو بیا خو نبي علیه السلام د ټولو مشر دی د صحابه او د مسلمانانو مشر خو بیا پیغمبر علیه السلام دی بل څوک ونه شي کېدی نو یې خلک ستا تابع شو او ته د ټولو خلکو مشر شوې نو د ده تا سره حسد پیدا دی د دې وجې دا چلونه کوي مه خفه کېږه که ته نه وې راغلې نن به زموږ د ټولو بادشاه دی خو ته رالې د بادشاهي ختمه شوه د مشرۍ پټکې لال په خاورو کې پرېوت د دې وجې نه تا سره دی دا بغض او حسد کې دی ګوره د حضور پاک سره حسد ظاهر کې به باقاعده کلمه وې یارېده بیا وروسته کلمه شروع کړه او منځونه به هم کول او جهاد ته به هم ته خو موقع به یې تلاش کوله چې کله به د پیغمبر علیه السلام څوک خلاف خبره وکړي چې زم پکې ځان وردن نه کوم یو ځل په یو جهاد کې د یو انصاري د مدینې د باشنده او د مهاجر په منځ کې جګړه راغله په یو حوض باندې څاروي به کول او په هغې کې جګړه جوړه شوه چې جګړه جوړه شوه مهاجر لګې شو هغه انصاري یې په سر ووم انصاري چغه کړه یا للانصار ای انصارو راشئ شابې زما مدد وکړئ مهاجر چغه کړه یا للمهاجرین ای مهاجرینو راشئ زما امداد وکړئ چې نبي علیه السلام دا خبره واورېده پې خفه شو وی دا بدبوی او څخه اوازونه خلک ولې کوي چې مسلمان دی
نو دې کې قومیت نشته چې دا زما قوم دی او دا د قوم دی که د هر قوم دی او مسلمان دی نو ستا رور دی دا پکې نشته چې انصار دی انصاري دی انصارو ته آواز کوي او مهاجر دی مهاجرینو ته آواز کوي دا غلطه خبره جنگ یې ختم دا عبدالله ابن ابی د منافقانو سردار په دې موقع موجودو دته چا وی هغه د مهاجر زمونږ د مدینې یو سړی ووهه نو ده خو مقومن ته ده خو د دې موقع په تلاش کې وی ښه ډېره سپکه خبره یې د حضور پاک په شان کې وکړه ډېره سپکه خبره او دا وی لئن رجعنا الى المدینة لا یخرجن الاعز منها الازل یاره وی داسې کار دی چې مدینې ته لاړ شو که نه نو موږ د عزت خلک یو او دا مسلمانان بې عزته خلک دی موږ به دوی وباسو پرېږدو نه را مهاجر به شړو یو صحابي راغی حضور پاک ته دا خبره وکړه ده خو وی چې د مدینې خلک به زما ملګري شي او نبی علیه السلام او د هغه ملګري به وباسو دا چېرته کېدی شوه د مدینې خلکو خو په حضور پاک ځانونه قربانو پته ورته ولګېده چې د خولې نه خو مې غول ووتل غلطه خبره ووته او خلک خو مې بیا نه ملګري کېږي نو حضور پاک د پسې سوال جواب وکړه عبدالله ابن ابی پسې دې خوا راشه وی تا دا خبره کړې ده نو قسم یې وکړه وی زما دې په خدای قسم یې که دا زما ویلې دروغ یې حضور پاک د هغه صحابي نه خفه شو وی ګوره په دروغ غري په سړي الزام ولګاو قسمونه خوري چې دا ما نه دي ویلي او تا ویلي دي صحابي غریب خفه شو چې خدای دا خو د پیغمبر علیه السلام ته دروغجن شم خدای پاک په قرآن شریف کې آیت نازل کړ چې دې صحابي درته څه ویلي دي ټکي ویلي دي او دې منافق بدبخته په دروغه قسم وخوړه دا خبرې کړې نبی علیہ السلام چې کله مدینه شریفې ته لاړ د ده زوی سوچه مسلمان و د عبدالله ابن ابی او د زوی نوم یې عبدالله راغی پیغمبر علیہ السلام ته کېناست وی صاحب زما پلار ستا په حق کې سپک لفظ ویلی دی نو ما اورېدلي دي چې تا زما د پلار د مرګ اعلان کړی نو په بل چې مه وجنه که وجنې یې نو ما ته ووایه چې زه یې مړ کوم اوس به زما د پلار سر ستا په خپو کې پروت دی حضور پاک وی نه دا دروغ دی نه په تا وجنم او نه په بل چا وجنم سره درې دا زوی ورپسې لاړ دی په لاره را روانو او د څاروي نه یې راکوز کړ او د دې ګریوان نه یې کلک ونیو دی ورته وایي د عبدالله ابن ابی هلکه عبدالله ته زما زوی نه وی یم که نه ګوره هغه خوږ زوی او د دې پلار او د زوی ډېره مینه وه یو بل سره هسې هم د پلار او د بچي مینه او زما کوږ زوی نه زما تا سره څونه مینه او ستا را سره څونه مینه وی بابا بلکل ډېر مې خوښ وی او زه دې هم ډېر خوښ یم خو زما د په خدای قسم وي چې د رسول الله مبارک د خپې دوړې ته هم زما په نیز نه رسئ تا غوندې سوونه پلاران به د هغه نه قربان کم تا د حضور پاک په حق کې د ذلیل لفظ استعمال کړی دی چې هغه ذلیله دی او زه عزتمند یم او د مدینې نه به یې وباسم توره یې ورپسې اوچته کړه وی دا سر د نه قلم کو تا د پیغمبر په شان کې ګستاخي ولې کړې ده وی شا به اوس به داسې وی چې زه ذلیل یم او نبي علیه السلام عزتمند دی هله دې پرېږدم وی ښه زه ذلیل یم او حضور پاک عزتمند دی وی بیا ووایه وی زه ذلیل یم او حضور پاک عزتمند دی وی بیا ووایه وی زه ذلیل او حضور پاک عزتمند دی وی زه اوس مې پرېښول حسد د هغه نه نه وته زوی یې څونه سوچه مسلمان لیکن د هغه سپېره نه حسد نوځي کوم وخت چې مري نو بیا هم سوچه مسلماني نه قبلوي او یقین یې څونه دی زوی ته وایي وی چې زه کله مړ شم نو پیغمبر علیه السلام به راولي چې جنازه په ما وکړي ورته پته وه چې دی خو په ما جنازه نه کوي او د پیغمبر علیه السلام نه به کمیس اخلي ماله به راوړې نو د ما کفن کې به د هغې کمیس شاملی مطلب یې دا و چې د هغې کمیس به د برکت نو ما ته به الله عذاب نه راکوي ګوره دونه ورته پته بغض حسد خطرناک شی دی ولې شیطان ته دا پته نه ده چې زه د خدای خلاف کوم اور ته وځم شیطان ته دا پته نه و چې آدم علیه السلام ته سجده ونه کړم ذلیل بشم شیطان ته دا معلومات نو چې د خدای مقابله کوم د خدای دشمنی کوم دنیا کې خو به وکړم خو مال آخرت کې به الله سزا راکوي لیکن حسد یې پړه کې پروت دی حسد خطرناکه ګناه درونه الله دې ته وساتي
زوی راغی نبی علیہ السلام تا وی دا اللہ رسول زما پلار وصیت کرے پلار میں مړ شو وصیت یې کړی یو دا وصیت کړی دی جنازه به پې تکې او دویم دا وصیت کړی دی چې ته به خپل کمیس راکې چې دې پلار ته لمبولو نه پس ور واچو حضور پاک زر خپل کمیس ولا ورک وی دا ورته واچو حضرت عمر راغی وی صاحب هغه منافق لري خپل کمیس ورک دا د منافقانو مشر وی عمر دا مې ولا بدل خلاص کړ د بدر په قیدیانو کې زما تره حضرت عباس نیولی شوی او د هغه کمیس نو مدي عبدالله ولا کمیس ورکړی عبدالله ابن ابی دی د هغه په قد برابرو دواړه لږ لوړو نو ما ولا هغه تره بدل خلاصاو او زوی ته ولا وی چې کله جنازه تیاره شي نو ما ته ووایه زه به درځم جنازه به پې کوم چې جنازه تیاره کړو نو زوی ورپسې راغی وی صاحب د پلار جنازه مې تیاره ده حضور پاک لاړ صحابه هم ورسره چې څنګه جنازې ته ور مخکې کېده حضرت عمر ورمنډه کړې د لمنې نه یې کلک ونیوه د الله رسول په چا جنازه کې بی بی حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها هم د تهمت لګولی ابو جهل دا ګناه نه ده کړې دشمن و د پیغمبر علیه السلام مخ په مخ ورسره جنګېدلی دی لیکن کورنو کې وله ګوتې نه دي والی عتبې دشمنو شیبې دشمنو ولیدی دشمنو امیه دشمنو غټ غټ دشمنان د مکې پیغمبر علیه السلام سره مخ په مخ جنګېدلی دي لیکن د نبی علیه السلام په جامع داغ نه دي لګولی او دې سپېره خو هغه هم نه دي برېښي قرآن شریف بیا د عایشې بی بی صفی وکړله قرآن کې آیت نازل شو اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة دا خلق دا بیبیانې بری دي دا دوی چې دي دروغ وی دروغ الطیبات للطیبین پیغمبر پاک دي بیبیانې به هم پاکې وي د پاک شخصیت په نکاح کې پلیته ښځه نشي راتلی دا پاکې دي بیبیانې قرآن صفی ورکړه حضرت عمر ورته وی دا الله رسول دا ظالم دی په دل جنازه کې فلانکی وخت کې تا پسې دا ویلی دي فلانکی وخت کې دا ویلی دي فلانکی وخت کې دا ویلی دي او تا باندې دا الزامونه لګولی دي نبی علیہ السلام ورته اخر عني یا عمر رستو شو ما مرانیسا بیا ورته عمر وی خدای قرآن کې نه دی ویلی ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم لن یغفر الله لهم ان تستغفر لهم 70 مرة لن یغفر الله لهم پتدیل او یا ظلم د خدای په دربار کې بخنه غواړی بیم نه بخم او یا کرتم بخنه غواړی نه بخم نو ته څنګه جنازه کې حضور پاک عجیبه شخصیت وګورئ که چا به بغض حسد تودی به ورسره نه کو حضور پاک ورته څه وایي وی عمره که ما ته پته ولګېده چې د اویو ځلو نه په زیاتې الله بخي زه به ولې د اویو نه زیات بخنه غواړم د زمانې دشمن او په کورنو چارو الزام لګول او جامه دار کول او ما ته الله او یا کرته ویلي چې او یا کرته بخنه غواړې نه بخم که د اویو نه زیات بخلي کېږي د اویا نه زیات وله غواړم رستو چا عمره عمر رستو شو په جلا شو عمر حضرت نبی علیہ السلام جنازه وکړه او بیا دور احسان وسره وکړه چې د جنازې نه پس قبر ته په خپله کوسته او خپل لال مبارک هم په پاسه اوتو کړي او لحد کې کېښود چې د قبر نه روت جبریل علیه السلام دا آیتونه راوړل لا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره ورې پام کو نن دې وکړل په عمر چې څه ویلي ټکي ویلي دي د نن نه پس چې د دې منافق په قبر هم ونه درېږي او جنازه هم پرې ونه کړي او منافق په جنازه نه کړي دومره خطرناک دشمن ګوره ورته پته وه او حضور پاک ته قرآن شریف کې الله وایي لا تصلي على احد منهم مات ابدا په دې خلکو به جنازې نه کې ولا تقم على قبره په قبر به دعا ته هم نه ودرېږي دومره خطرناک مجرم دا د سره وجې نه د حسد د وجې نه نور څه نو د حسد و بغض حسد خطرناک ګناه ځکه حضور پاک فرمایي ایاکم والحسد دا ابو داود حدیث تے دا حسد نزان و ساتے فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب وی حسد دا سے نیکی فری لکا اور چی خشاک خوری یو